ظلم شوی دی چې د 14 کالو الګ د جنسي زیاتي نه بعد ډېر بې دردۍ سره قتل شوی دی. دا واقعه په کوم ځای کې رامخې ته شوې ده او د 14 کلن الګ اخر څه غلطي وه چې د سره اول جنسي زیاتۍ کولو او بیا یې ډېر بې دردۍ سره قتل کولو. که چېرې تاسو د دې پوره معلومات باره کې ځان خبرول غواړئ که اوسه پورې چا زموږ د چینل مخه نه وي سبسکرایب کړی خو موږ زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ ترې نشان څخه مخه ووهئ چې زموږ کله یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. دوستانو دا واقعه په پېښور ګل آباد کې رامخې ته شوې ده چې یو 14 کلن الګ چې نوم یې مبشر دی سره اول جنسي زیاتۍ یعنې زنا کېږي او بیا د هغې نه بعد ډېر بې دردۍ سره قتل کېږي. دوستانو د الګ لږ شانتې ښایسته و، چا د ده غسل ته وکتل او د ده غسل باندې تیزاب واچول او ډېر بې دردۍ سره یې قتل کړو. دوستانو د الګ یې اول ونیو، اول یې ورسره په زبردستۍ باندې جنسي زیاتۍ یعنې زنا وکړله، بیا یې پرې د پاسه تیزاب واچول او بیا یې ډېر بې دردۍ سره قتل کړو. دوستانو موږ چې وګورو ډېرې واقعې د جنسي زیاتي رامخې ته کېږي. نن سبا چې کوم قتلونه هم کېږي، کوم د قتل حادثه چې رامخې ته کېږي هغه څه به اول جنسي زیاتۍ کېږي او بیا به ډېر بې دردۍ سره قتل کېږي. همدغه رنګې نن په پېښور ګل آباد کې یو 14 کلن زلمی چې نوم یې مبشر دی هغه سره ډېر زیات ظلم شوی دی. هغه سره یې اول جنسي زیاتۍ کړې دی او بیا یې ډېر بې دردۍ سره قتل کړی دی. دوستانو د مبشر مور او پلار ډېر جاري وایي زموږ دا یو بچی او زموږ په زندګۍ کې موږ له الله تعالی دا یو بچی راکړی او دا هم راله چا ډېر بې دردۍ سره قتل کړو. موږ قاتلان هېڅکله نشو معاف کولی ځکه چې دا زموږ لومړنی بچی او دا زموږ یو بچی او زموږ چې نه کېږي موږ بیماریانو دا الله تعالی ډېر په سختو راکړی او چا ظالمانو راله ډېر بې دردۍ سره قتل کړو. زما بچي باندې ما اوسه پورې چلته لاس هم نه و اوچت کړی، ما ورته چېرته اوسه پورې تېزه خبره هم نه وه کړې، خو نن زما بچی چا ډېر بې دردۍ سره قتل کړو. دوستانو پلار یې ډېر زیات جاري وایي ما ته انصاف میلو کوي. دوستانو کله چې مو روژه راغلې ده موږ چې وګورو په روژه کې ډېر زیات مرګونه عام کېږي. خلک وایي موږ غوسه شوي وو، د هغې غوسې په وجه باندې موږ مرګونه کوو، خو نه دوستانو روژه د صبر میاشت ده خو ځینې خلک صبر پرېږدي او غوسه شروع کړي. دا وه زموږ نننۍ ویډیو. که زموږ دا ویډیو هم خوښه شوې وي زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ ترې نشان څخه مخه ووهئ چې زموږ کله یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. والسلام.